رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا هرج ومن كذب علي متبوعا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. دا الله رب العزت دا برکت کلام نا ما تاسو ته څلګه حصہ تلاوت کړه. الله وی هغه کسان چې علم لري او هغه چې علم نه لري دا برابر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه ورثه زمان اگر کيو آیت آیات یا مطلب دانی چې یو آیات وینو چې د قرآن آیات نه مطلب دلته حدیث دی چې یعنی آیات دلته آیات کې مطلب چې د قرآن آیات چې باغی کې څه کولې نه الله دې مواري امرتونو چې هغه رسول لازم دي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دا په طریقو لا رسول بل تدا لازم دي. الله دې فکر یا دا آیتن مطلب یو ولو قلیلا اگر که ولو کان قلیلا اگر که لگا چاندی حسوی اللہ وی دا دین معمولی خبر کاتا ولا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی معمولی حسوی دا بلتا ارسوا دا فرموی سارا بلتے ارسوا وحدثوا عن بنی اسرائیل او د بنی اسرائیل نو واقعات بیانوي دي خلکو ته ولا حرج بدی څه ګناه نشته دا وی چې کوم خبرې دا د کتابونو موافق وي نو دا بیانوي باندې څه خبره نشته. یا فرمایي مبارک صلی الله علیه وسلم ومن كذب علي متعمدا او هغه چا چې په ما باندې قصدا یو خبره جوړه کړه دا ورته بدل چې دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د ځان جوړه کړ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث کې راغلی دی نو وی فلیتبوأ مقعده من النار نو الک دلتا انشاء معنا دا دلته کې چینو انشاء معنا دا خبر سره دی گویا د ځان لا او کارکلا پیدای کلا یو کند په جهنم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان درو الله دوستان نو د ځان خبره باندې کې څنګه قصدن ټکی راوي خو بعض علما فرمایي چې دا بعض احادیثو کې ورسره دا قصدن ټکی نشته نو کچا په خطا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د ځان خبره ورټچ کوي چې دا ابي فرمایي او دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی کړي نو د چې دې ځان له جهنم کې یو کړه او کته الله دې نو د دین دا معلومه شو چې ګوره د دین یو مسله ولې نه وي هغه په توړوان دی رسوي د دین یو آیات ولې نه وي یو حدیث ولې نه وي هغه روان دی رسوي نو چې یو څه روان دی رسوي نو دا غیر لپاره دا ضروری ده چې ته په هغه څه خپل تا ته پوره معلومات وي ته خپل عالم کې ته عالم نه نو بل تر رسول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سموره سے روایت ہے عن سمرة ابن جندب والمغیرة ابن شعبہ ودا مغیرة ابن شعبہ ہم روایت رضی اللہ تعالی عنہما ہوئی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين یو کس زمانه طرف حدیث دا چې دې څوک دا بیان کوي وراه یو ظلم چې دا ګمان کوي چې دا حدیث نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې نه کې دا چې ګویا دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی او بیا ورته ته دې حدیث کې دا راغلی دی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو د دروغجنو نه دیو دې اختیار کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کې د دې خبره کې ډېر اختیار کړی ډېر زیات اختیار کړی نو د دې لپاره کاکا د علم ضرورت پیدا کړي چې دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی علم ولا لازمي دی دا دی وجه سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالحدیث کی فرمائی اگوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وی اللہ رب العزت کی چاہتا دا خیر ارادو لری نو دتا سمجھ بوجھ ورکی دتا پویا پر دین کی ورکی تفقه دام چې دی نو دا فقه هم چې فقیه څه ته وایو چې لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر لوی فقیه و امام شافعي صاحب ډېر لوی فقیه و پلانکي لوی مفتي دی نو دا فقاهت چې دی دام د الله رب العزت ورکړه ده نو چې الله چا سره خصوصي احسان کوي دله د دین علم ورکړي دله د دین پوهه ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمای و انما انا قاسم او ایمن کو وردا وله دغه تقسیمون کیم د سیما دا علم ذکر اوما یو ته حدیث بیان بل ته حدیث بیان یو ته آیات بیان بل ته آیات بیان یعنی په نن زمانہ کې چې موږ حدیث وایو نو موږ چې وایو نو موږ وایو دا حدیث موږ د بلانکی استاد نه اوریدل هغه د بلانکی نه اوریدل هغه د بلانکی نه اوریدل هغه د بلانکی نه اوریدل حتی چې هغه امام بخاری د بلانکی نه هغه د ابوبکر صدیق نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و انما انا قاسم ذکر تقسیمون کیم و والله یعطیه ورکون کې سوکتی الله رب العزت علم الله ورکي تبا دغه نسبت کې ځان ټچ کې تبا د علم میدان ته وځي تبا علي با شروع کې کالي با دی ویلي ناظره به شروع کې کناظره دی ویلي تبا چې کتابونو ته کېنه تبا قران ته کېنه تبا حدیث ته کېنه نو تبا د دې مصداق ورته چې الله و انما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و انما انا قاسم وذكر قرون کې ما والله یوتی علم الله ورکی علم الله ورکی سبا اللہ نے سوال کے سبا چیزی بستر رالی سبا چیزی کتاب رالی سبا چیزی مدرسی دادی سبا استاد تکینی سبا آغا ادب و انترام کے سبا جماعت و مدرسہ بھی جانے سبا مدرسی ٹائم بھی جانے سبا چیزی وقت بھی جانے سبا چیزی دا طول و آداب نراتی نیگی نوچی پدیر طولو کے پاس کی نو بیا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت تا ملاوی دی نو دی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی و انما انا قاسم ذکر تقسیمون کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والله یعطی اللہ رسول کذا اللہ دے منافع رضی دادا سی میدان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ابی حریرہ سے روایت تھی وی الناس معادن کمعادن الذهب دا حالت دا قانون دی سنگا چی دا سرو زرو سپینو زرو کانوی دا سرو زرو دا زمرود دی دا پلانکی دی دا انگری دی دا حالت پشان دا قانون دی دا حالت دا پشان دا قانون دی کمعادن الذهب والفضة پشان د سرو زرو د سپینو زرو د قانونو خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام اذا فقهوا خبر داسیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې خلکو د پشان د سرو زرو د قانونو دي خو په دې خلکو کې چې کوم خلک په جاهلیت په زمانه کې یعنی یو کس اسلام نه دی راوړی او د کلمه د لا اله الا الله نو د اسلام نه مخکې کړه د نسب اوچت مثال بدو د قریشي او د سید او د پلانکی د اسلام نه مخکې قریشي نو که اسلام دراوړو نو دې سره د نسب نه ختمېږي د حق مرتبه بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مضمون دی وی دا اسلام چې دا شرافت او عزت نورم زیات دا نورم زیات او دنده تو واقعي نو دا دی وایي رسول نو دا شرافت برقرار وي خو یو شرط پکې دی اذا فقه او فقه دواړه راځي اذا فقه خو چې دی ورسره د دین پوهه حاصله د دین پوهه ورسره حاصله
عبد الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو پیرا چانه تاسو کو ببلانکی دے سو گورنر دی بلانکی غلام ببلانکی دے سو بلانکی غلام ببلانکی دے دغه چلے پاره غلام دے ویسه بلانکی د دونه حدیث او عالم دے بلانکی د دونه حدیث او عالم دے دا د دونه حدیث او حافظ دے او چې دونه دلته بس دا بیا کوي نو یې نسب نه بدلوي مګر علم یې بدلوي کاکا وای دا د پلانکی ذات دی دا د ډیګري ذات دی خو چې بیا کله هغه علم وکړي هغه تاسو دلته په مصلی ولاړ انت دا نه چې دا د پلانکی ذات دی بیا چې تاکي درته برابر اسلامي سوي بابا تاکي درته برابر ادب وي تاکي درته برابر مشران او کشران تاسو نږدې کړی نو سوي دا زما استاد دی سوي دا نور چې دا کم نسل دی دې دا نه وره تاسو خاندان کې نه د خپل خاندان نه دي ته دا استاد دې صداوي ادب او احترام کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایدا دا وی خبره ده چې دا خلک پشان د سرو د سپینو د قانون دي او کوم خلک په جاهلیت کې غوړه او چت خلکو هغه په اسلام کې غوړه او چت دي خو چې کله دین حاصل نو موږ د نسب د بار څومره څکو چې هغه زما برتری قائموي زما د بخل کو باندې نوم بول بالاوي زما چې دی ارسو دی اوچت وي زما د خلک نوم یاد کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه حواله دا وای په دې زوی د ازوی چې علم وکي دا کشر چې علم وکي دا روټ چې علم وکي دا کلیوان چې علم وکي وای دله بچ دې موږ عزت ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او دومره وی عزت ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي خلکو به عزت ورکړي خلکو به اوچت کړي خلکو د خلکو څه عزت نه عزت ورکړي دوه کاله تیری بیا عزت دوه کاله د دنیا پلاکی د دنیا چې د پرسه سره د حسن او جمال سره د کمال سره د دنیا د خایس سره چې چامینه کړی دا هغه مضبوط پلاک ورکړي کمزور پلاک نه مضبوط پلاک ورکړي دا یو دین دی یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو الله دې سره چامینه کړی دا نو هغه د زوال عروج سره سوال دي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا د الله رب عزت نه علاوه د قران نه علاوه د دین علاوه مینا کړی دا نو هغه د عروج نه زوال تر راوستي نو د دې وجه وی الګا دا پېژان د سرو ضروري فکلا انا او د دې اغوره چې په جاهلیت کې غوړو بیا هم غوړې په اسلام کې خو شرط پکې دا چې دې حاصل کی خو یې حاصل کی د دې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی و الہ صد الا فی اثنتين حسد نشتا یو کتو جاله کای حسد دې ته ویل شي مثال بتاو داسې به وایي چې د مثال بتاو تاسو کې یو مشر تاسو مال دی تا ګاډي تاسو دینو یو رتبه خلک درته فارسی عزت کوي نو زه وایم چې یاره دا عزت دی کاکا ته چې دا خلک فارسی نو ماته ولې نه پاسي زه وایم چې دا مرتبه ختمه شي نو دې ته حسد وایي اسلام دا منع کړی مفتی حسن صاحب وایي چې چا سره د زړه کې حسد راغی وایي هغه ته دعاګانې کوه بس دعاګانې کوه نو پس مکه به د هغه دکان چلېږي او عرش پر تمہارا دکان چل رہا ہوگا عرش پر تا دکان چلېږي بس هغه ته دعا کوه انسان کمزور دی خامخا کله نه کله خفه شي چې وا زه ځان ته معلوم دي د سره ګاډي نه ما سره څه نشته دا مې د تر دی د سره ګاډي نه ما سره څه نشته دا خلک عزت کوي زمانه کوي نو دا ورې د نیکه داسې سیدی داسې ختمي لکه اوچ لرګي چې څنګه اور سیدی ختمي ته ما منځونه کړی حسد دیو کار څه خو اسلام وی چې دوه سيزونو کې حسد ستاره لپاره جایز دي نو هغه حسد په معنا د غیبت ده غیبت دې ته ویل شي چې زه نه د کاکا څوک عزت کوي د دې مو خو زماده مو کې د څوک عزت کوي د دې مو کې زماده مو کې دا ملګری څوک عزت کوي د دې مو کې زماده مو کې دا دې ته کوي نو اسلام دا وی په دوه سيزونو کې څه کوي او ته دا مفتي چې د سره د عزیز دا د ما سره وي هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو رجل اتاه الله مال یو بنده الله مال ورکړي کاکا بلا پیسې دي ورسره کروڑونه دي ګونه دي بلا دي هغه په ګل غشان نه لږي هغه په یو څه بل څه باندې نه لږي هغه چې دا مال چې فصلته علی
هلک به فی الحق بس دې لګېدلي دغه مال د خدای په لاره کې لګوي نو یا لکه دلته مسافرخانه ضرورت دی یا لکه دلته مدرسه ضرورت دی یا لکه دا غریب دی دته د بل وس نه کېږي بل کې پیسې ورکړه یا لکه دته د میډیکل وس نه کېدله یا لکه دته د بچو د سکول د تعلیم وس نه کېدله دې کې پیسې ورکړه یا لکه دا جومات دی کې د درو ضرورت دی یا لکه دا نو چې دا یا لکه داسې مختلف څیزونه په دنیا کې وي انسان دا کمزوري دله پیزار والا دله دا څه ضروري نه ده چې ته ورته ووایې چې دا ګورې زکات کې قبول کړه نه ورته ووایې دا تحفه کې قبول کړه دا د ټولو نه په صورت د زکات دی دا د ټولو نه په صورت د خیرات دی د هغه عزت نفس هم برقرار پاتې شو بابا ته مشر دی سره معاشرې کسې ستا خپل دی تا له تحفه راوړې تا ته پته وي چې ضرورت ولا بل لرل بھائی دا مې تا له تحفه درکړه چې ستا کوم څیز خوښ وي هغه ته ځان راواله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو بنده له الله مال ورکړي نو فصلته علی هلکته فی الحق دې لګېدلي و په حق لار کې دا حق کوي نو که ته یې چې خدایه ده له دې دا 2 روپۍ ورکړي دي چې ده سره د قدې ده چې ده سره هم دا 2 لګوي خو چې ما سره یو 2 و چې ما د ده په شان د الله په لار کې لګولې نو دا صحیح دی یو دا کړی دا ابتدا جایز ده بل ورجل اتاه الله الحکمة وهو يقضي بها ويعلمها یو بنده دی هغه له الله رب العزت علم ورکړی او هغه په هغه علم په رڼا باندې لګیا دی د خلکو فیصلې کوي خلکو ته علم ښیي خلکو ته د مدرسې تعلیم ورکوي خلکو ته قال الله قال الرسول بیانوي خلکو ته د دین لاره ښایي نو څومره چې خدای ته د ناشنا علم ورکړی چې دغه شان علم زما سره وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جایز دی بلکې نور احادیث ورته وګورئ بلې کې ثواب دي ستاسو لپاره چې دا وي چې خدای د اعمال دې سره دواړه کوي چې دا ما سره چې ما دغه شان خیرات کړی خدای دا دی چې عالم دی چې دا زما عالم وي خدای دا دی چې عالم دی دا د ازوی عالم دی چې دا زما زوی عالم وي دا د ضرور چې عالم دی چې دا زما زوی زما ور عالم وي دا د ازوی چې په مصلا ولاړ خدای زما د ازوی ولې په مصلا نو دي چې زما زوی دا په مصلا ولاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بالکل جایز ها دا بخاری او دا مسلم شریف حدیث دی عزتمن مسلمانانو چې موږ څنګه د دنیا د عزت لپاره تاسو کوو څنګه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته د دې د شپږ حدیث یو ټول د بخاری شریف ولدار مطابق احادیث می راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عزت اعلان در تزفه دیارهم فی الجاهلیت دیارهم فی الاسلام اذا فقهوا چې اسلام راځي چې دین باندې ځان پوهیږي نو دغه بچی له دې مرتبه ورکړي دا نه بابا به دې سپین لګېدلې یا بابا چې تا علم زورو کو وفات شي په منځ کې نو په د قیامت په ورځ به ستا او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مرتبه دا نشي په سب کې به یو ځای ولاړې ځکه چې تم علم کې د علما په سب کې به پاتې